جی بالکل. ټیک ټاک یو اپ دی. د دغه اپ استعمال څنګه پکار دی؟ په دغه اپ کې فحاشیانو خلکو خورې کړي دي. آیا د دغه کورنو چې کم کسان دي که په هغې کې فیمیل دي یا میل دي هغوی دغه فحاشي خورۍ لګیا دی، هغوی باندې د کور نه روکتام ولې نشته دی؟ او دې سره سره زمونږ د کیپی پولیس یو ډېر ښه اقدام اوچت کړی دی، په دې کې ګرفتاریانې کېږي. خبرې اترې به کوو د خپلو ځوانانو سره چې زمونږ ینګ ځوانان په دې هکله باندې څه وایي. راځئ مونږ سره. ټیک ټاک چې دنو هر یو پلیټفارم شو، سوشل میډیا چې څونه پلیټفارم دی، یو هم چې کم دنو لکه چې ته یوز کې ته غلط سنس باندې یوز کیږي او په صحیح باندې. دویمه خبره دا چې ټیک ټاک چې څنګه زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې کوم فحاشي شروع شوې ده، پکې تاسو ته پته تورسرې پردی لونه خویندې میندې ذلیله کېږي، رسوا کېږي، پکې د لږو ډالرو دپاره یا د ګفټینګ دپاره یا یو څو تاسو ته پتې کوینز وغیره د هغې دپاره. نو د هغې خلاف خو زموږ د کیپی پولیس او خاص کر د مردان پولیس چې کوم دی نو لومبۍ کاروایي شروع کړې وه او الحمدلله ډېر په ښه طریقې سره لکه مونږ یې اپریشیټ کوو. د کیپی پولیس په دې حواله سره مونږ یې اپریشیټ کوو چې دا کاروایي شروع کړه او انشاءالله دا کاروایي به جاري او تر څو پورې دا فحاشي د دې ټیک ټاک نه ختمه شوي نو زموږ کیپی پولیس ته دا خواست دی چې دغه کاروایي دغه شانتې جاري وساتي. ټیک ټاک باندې ډېر څه څیزونه داسې پراته وي چې هغه زموږ د ماشومانو دپاره نه دي ښه، د ښځو دپاره نه دي ښه، خو دې دپاره مونږ دا ښه طریقې باندې ښه مونږ دا استعمالولی شو چې مونږ ایجوکیشن والا ویډیو پرې ګورو یا خپله کریټ کوو، د چاته پته نه خپل کلچر باره کې خلکو ته وایو، خپلې مسلې باره کې خلکو ته وایو، ښکلې ښکلې څیزونه پرې خورولی شو. خو نن سبا چې دا کم جینکو د هر چا لاس کې موبایل ده نو هر چا ټیک ټاک باندې اکاونټ جوړ کړی دی، هغه ډېر انیتیکل څیزونه پرې خوروي چې هغه د دی دپاره هم ښه نه دي، فیوچر دپاره هم ښه نه دي او معاشرې دپاره هم ښه نه دي. د یو بیډ میسج ورکوي او ډېر مونږ د کم اخلاق چې دي هغې نه خلک وباسي. نو ښه څیزونه چې وي هغه پروموټ کول پکار دي. دی وایي چې لکه دا څیزونو باندې ډانس ویډیو شله د جینکو والا دي ته لایکس ښه میلاویږي، د دې دا مطلب چې دغه هغه چې دا دغه معاشره دا خوښوي دا کې ځینې خلک داسې شته چې هغه پروموټ کوي، نو داسې نه ده پکار. دا کیپیکې نن سبا کیپیکې پولیس کوم اقدام اوچت کړی دی کریک ډاون کوي دا ټیک ټاکرانو لخوا چې کوم خلک داسې خاص خاص څیزونه او دا انیتیکل څیزونه اپلوډ کوي. دا ښه ده چې دا مخکې ته ښه میسج ورشي چې داسې به څوک چې څه ویډیو څه مواد څه اپلوډ کوي هغه به دا سوچ کوي چې آیا دا دې باندې ماته قانوني کاروائی کا سامنا کیدای شي، نو هغې نه بچ کول پکار دي او دا څیزونو لپاره چې ګایډ لاین څه دي مونږ ته کم څیزونه مونږ اپلوډ کوی شو کم نشو اپلوډ کوی، نو دا دې لپاره ډېر پکار دی چې دا خلکو کې اویئرنیس راشي. جی بالکل، آپ کا تو بہت بہت شکریہ پہلے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا ہے. صحیح ہے. دیکھیں ٹک ٹاک جو یوز ہوتا ہے مطلب آپ اس میں انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کے لیے یوز ہوتا ہے، مگر دیکھیں ہر ایک چیز کے اپنے پروز اور کونز ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں تو اس میں انفارمیٹیو بھی آپ کو ملتا ہے، اور اگر جو گندی سائڈ کی طرف جانا چاہے، کچھ فحاشی پھیلانا چاہے تو وہ فحاشی بھی پھیلاتے ہیں. مگر یہ جو کے پی پولیس نے جو اقدام اٹھائے ہیں بہت اچھا کیا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب بچے یوز کرتے ہیں، بہت سے ایسے تو مطلب ان کو کیا امپیکٹ پڑتا ہے، تو وہ بھی یہ دیکھتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک جو مائنڈ میں ویو ہے وہ خراب ہوتا رہے گا. دیکھیں بہت سے ینگ لڑکے اس طرح ہیں جو کوئی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں بھی مطلب کوئی انفارمیشن میسج بھی دیتے ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب زیادہ تر اسلحے کی نمائش پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں. اور انفلوئنسرز بھی ہمارے کچھ ایسے ہیں کہ وہ بھی پیسے کمانے کی خاطر ہر کچھ کرنے پہ تیار ہیں. ګوره ټیک ټاک اپ کول مونږ وګورو نو که مونږ چې مارکیټینګ باندې او سوشل میډیا د سایډ باندې مونږ وګورو ټیک ټاک یو داسې واحد اپ دی چې په کم باندې تاسو که څه ویډیو وایرل کول غواړئ یا څه کانټینټ پې وایرل کول غواړئ نو په ټیک ټاک باندې هغه ټول نه اول خورېږي. بل تاسو خبر وکړه د کانټینټ حوالې سره چې فحاشي پې خورېږي، غلط کانټینټ پې دغه کېږي. ګوره دې اکثر پې مونږ خلکو سره خبرې کوو یا پې مونږ خپلو کې کینو، نو زمونږ ډېر ملګري دي چې هغې ټیک ټاک یوز کوي، هغې هم مونږ ته دا ګیله کوي که چېرې وي مونږ چې سمه ویډیو اپلوډ کړو ښه کانټینټ اپلوډ کړو نو هغه څوک ګوري نه، که مونږ پې همدغه شانتې دا بو والا شو یا دا نور کانټینټ شو دا کانټینټ پې مونږ اپلوډ کړو نو هغه خلک ګوري. نو زه خو یم چې دا اولنۍ غلطي زمونږ ده چې دا کانټینټ زمونږ خلک ګوري، مونږ یې خوښوو، مونږ یې مخکې شیر کوو. نو که مونږ داسې سپریدو نو داسې
ډېر په اسانه باندې کنټرول کیدی شي. کې پی کې پولیس کوم اقدام اوچت کړی دا خو ډېر ښه دی، لکه زه خو دا ګڼم چې لکه دا اقدام په کار چې ډېر مخکې اوچت کړی وي یا دا موږ په خپله باندې اوچت کړی وي، دا څیزونه موږ په خپله باندې کاونټر کړی وي. خو اوس کې پی پولیس راغلی هغې دا څیز کاونټر کړي، دا خو ډېره ښه خبره ده. دا څیز به لږ نور هم صفا شي. جی بالکل څنګه تاسو زموږ د ځوانانو خبرې واورېدې د ټیک ټاک په اړه باندې هغوی هم دغه وایي چې ټیک ټاک باندې کومه فحاشي خورېږي لګیا دی دا غلط کار دی او دې سره سره هغوی دا هم وایي چې دوی چې کومې کورنۍ دي خاص کر د فیمیل لپاره هغه کورنو له پکار دي چې په خپل فیمیل باندې روکتام وکړي. دې سره زموږ د کې پی پولیس چې کوم اقدام دی هغه هم یو ښه اقدام دی او زموږ ځوانان چې کوم دی نو هغه کې پی پولیس اپریشیټ کوي چې دا یو ښه اقدام دی او د دې ګرفتاریانې نور هم مزید پکار دي په دې باندې درېدل نه دي پکار ځکه چې دغه فحاشي زموږ په صوبه کې خصوصا چې کم دی هغه ډېره زیاته شوې ده. نو د ځوانانو وینا همدغه ده چې مونږ به کم یو ښه کنټنټ جوړولو خلکو ته یو ښه میسج ورکولو په ټیک ټاک باندې نو هغه به نه وایرل کېدو، خو چې کم داسې د فحاشۍ ټایپ کنټنټ نو هغه به په دغه ټیک ټاک باندې وایرل شو. ولې دغه ټیک ټاک چې کم دی دغه فحاشي خورۍ لګیا دی دا زموږ نانې پروګرام د ربل پروګرام پورې مال او زما ټیم لرا کې اجازت د لوی الله پامان.